أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سورة نساء د آیات نمبر 250. د آیات ترجمه مخکې تیر شوی او مناسبت یې مخکې تیر شوی چې هغه کسان چې هغوی د خدای د قانون په مقابله کې په کفري قوانینو باندې عقیده ولري او هغوی صحیح او حق قوانین وبولي، نو دا خلق مؤمنان بالطاغوت او بجبت دي او دا خلق دغه په وجه باندې کافران ګرځي. نو بیا دغه کسان د لعنت مستحق ګرځي چې الله سبحانه و تعالی ور باندې لعنت کوي، او د لعنت نتیجه دا ده چې ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هر هغه څوک چې الله سبحانه و تعالی ور باندې لعنت وکي، نو هیڅ کله به ته پیدا نه کې هغوی لره کوم مددگار چې د خدای عذاب ور باندې راشي او د امداد دی وکي. معلوم اسول چې لعنت د خدای یو ډیر لوی عذاب دی چې پر کوم چا باندې را نازل شي، او د لعنتی کس سره کوم مددگار بیا نه وي د خدای د عذاب په وخت کې. نو اوس ما هغه احادیث را جمع کړي دي چې په هغه کې پیغمبر علی السلام لعنتی کسان شو دي. یو خو د قران کریم په دې آیات کې لعنتی کسان هغه خلک دي چې هغه د کفارو قوانینو ته حق وای او د حق قوانینو ته باطل وای، کفر ته حق او حق ته کفر وای. یو خدا خلق لعنتیان دي، د خدای قران په دې باندې شاهد دي، او بل په دې باره کې زیات احادیث راغلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث را نقل شوی دی، امام ترمذی رحمه الله را خستی دی، مشکات کې را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي صدخور لعنتی دی، ورکوم کې اخستون کې کاتب شاهد دا ټول لعنتیان دي او پر ټول د خدای لعنت دی او ټول په ګناه کې برابر دي. مشکات دوم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون دی هغه څوک چې عمل وکي عمل قوم لوط، د لوط علیه السلام د قوم عمل یعنی لواتت کی، دا ملعون دی. لعنت ما تاسو ویلی او چې لعنت وایي د خدای د رحمت لري والی او انتهایی ذلت او رسوایی، دې ته لعنت وایي. مشکات کې دا حدیث عمران نقل کړي. دریم پیغمبر علیه السلام فرمایي پر غله د خدای لعنت دی که څه هم یو واغی او یو رسی اغلا کړي چې په نتیجه کې په سزا کې د دلاس پری کیږي، پر دې کس باندې د الله تعالی لعنت دی. مشکات کې دا حدیث نقل کړي. څلورم پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله آکل الربا ومؤکله. الله سبحانه و تعالی په خورون کې باندې د سود او دا چې بلته ورخوري یعنی بلته ورکي پر هغه باندې لعنت کړي. والواشمه والمستوشمه والمصوره، او پر هغه د خدای لعنت دی الواشمه چې خالونه ایشودون کې شزوي، والمستوشمه هغه چې د خالونو طلب کوي یعنی ورشودون کې او ایشودون کې دواړي، پر دې دواړو د خدای لعنت دی. نو سود خور او بل ته د سود په معاملې باندې کاروبار برابرون کی، او یادا چې خپل سود خوري او بل پر سترخان سره ناشتي. واشمه او مستوشمه والمصوره او تصویر اخستون کی، عکس اخستون کی، دا د خدای په لعنت مبتلا دي. امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړي. پنځم پیغمبر علیه السلام فرمایي پر شرابي د خدای لعنت دی، پر چشم کې باندې نور ته ور چشم کې خرڅون کې رانیون کې شیره استون کې فکرایه ور کوون کې اخستون کې راغشتون کې، دا ټول د خدای په لعنت کې دي او پر دې ټول د خدای لعنت دی. امام ابو داود رحمه الله دا حدیث را نقل کړي. اوس دې حدیث کې څومره عمومي خبره رااله، یعنی د شراب په کاروبار که څوک اختوي، نو دا ټول خلق په دې د خدای په عذاب او په لعنت کې مبتلا دي. کې وړون کې دي، کې راوړون کې دي، کې خړون کې دي، کې شوم کې دي،
کې څوک عشره را باسي، کې څوک په کرایه باندې وړي، کې څوک په خدمت لپاره ورته راوړي، دا ټول پکې کی. شپږم په یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي شپږ داسې کسان دي چې پر هغوی خدای عزوجل لعنت کړي او هر مستجاب الدعوات پیغمبر پر هغوی باندې لعنت کړي. اول د الله تعالی په کتاب کې زیادتی کوونکی، یعنی د خدای په کتاب کې څه نه وي د خدای په کتاب کې زیادت کوي. دوم هغه کس چې په زور حاکم سي او ځان واک ته ورسي او بیا عزتمن خلق ذلیل کړي او ذلیل خلق عزتمن کړي، دا د خدای په لعنت کې مبتلا او گرفتار دي او د هر مستجاب الدعوات په لعنت کې گرفتار دي. دریم الله تعالی په تقدیر باندې تکذیب کوونکی، کوم خلک چې د خدای په تقدیر باندې عقیده نه لري او د الله تعالی تقدیر ته تکذیب کوي، نو دا کسان هم د خدای په لعنت کې. څلورم حرام شیان حلالونکی، کوم شیان چې حرام وي هغه حلالوي او خلکو ته د حلت په نامه باندې ورکوي، نو دا هم د خدای په لعنت کې گرفتار. پنځم زما په اولاد کې کڅوک محرمات حلالوي، نو دا کس هم د خدای په لعنت مبتلا. یعنی کوم سید وی ځان خلکو ته بزرگ معرفي کړي او نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نسب په خاطر خلک د دې احترام کوي، خدای و نور ته حرام شان حلالوي. په بعضی بی دین پیرانو کې پیران بسړی نور توای ټګان ورتوای، نو دا کې دا عادت ستا او دا رواج ستا. ما د کوموري صاحب څه وکړل چې یو دغه سی بی دین ټګو، نو هغه ته څوک په دا موریدانو کې راغلی و، نو بیا یې ویلی و چې هغه کس وتلی ولمنځ د په کوټه کې نو کړی، د په کوټه کې د بزرګانو عکسونه زړې. نو کله چې زرانه وته ولدل منځ د باندې ونی وکي المال دلته خدا تصویرونه دي د بوتان ول ملائکه او ته اکشنزل وکړول، ملائکه او څه چې دلته ناراضي او هغه ځای ته نور ځي چې هغه بوتان حرام دي، خو نه حرام. نو دغه کسان دا د خدای عزوجل دشمنان دي او دا په لعنت د خدای گرفتار دي چې خلکو ته حرام شان حلالوي. دا د ډیرو بی دین پیرانو عادت دی او دغه د قبرونو مجاورین، دا د نور خیرات خاره، دا د دغه عادت دی. نو پیغمبر علیه السلام وايي زما په اولاد کې چې څوک محرمات حلالوي او شپږم زما سنت پرې شودونکي، څوک چې زما سنت پریږدي نو دام د خدای په لعنت کې گرفتار دي. رواه البیهقی، امام بیهقی رحمه الله دا حدیث را نقل کړي. دی حدیث کې سړی باید دې ته متوجی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت پرې شودونکي په هغه قطار کې راوستلی دي چې هغه د خدای د تقدیر تکذیب کوونکي. مطلب دا چې د سنت پرې شودل ډیره لویه ګناه ده، په دې کې باید د کوم ملګری په دا ګناه باندې مبتلا وي هغه باید همت وکړي د دغه ګناه څخه خلاص کړي. اسی په ګناهي بی عزت کې ځان باید سړی وانه چی چندانې خوندم نه پکشي کی او د خدای په عذاب کې هم مبتلا وي، خطرناکه مسله. اوم پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت دی پر هغه بد کتون کی او هغه څوک چې د خلکو د قتل د پاره ځان آماده کی. یعنی کوم خلک چې بد نصری کی یا شذ ته ګوري یا لغړزونو الکان ته ګوري یا غلط شان پسترګو باندې ویني په ټي وي کې یا په موبایل کې او یا پر هغه چا باندې دي هم لعنت وي چې دغه شانو د پاره د خلکو نظر ځان تر اړي، یعنی په لوی لاس باندې ځان داسې جوړي چې د خلکو نظر ورته راوړي، نو دا ورډي دي د الله تعالی لعنت وي. ناظر او منظور الیه دي ته وای. اتم عن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره نقل کړی دي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کوای الرجل يلبس لبسه المرأه والمرأه تلبس لبسه الرجل، پر هغه سړي باندې پیغمبر علیه السلام لعنت کوای چې هغه د ښځې لباس اغوندي او د ښځې د لباس پر کم باندې خپل لباس جوړي. پر دې د الله تعالی د پیغمبر لعنت دی
او پر هغه شذ د الله د پیغمبر لعنت دی چې د نارینه لباس اغوندي د نارینه پر کم خپل لباس جوړي پر دیم د الله تعالی لعنت دی دا حدیث مشکات را نقل کړی دی د ترمذی په حواله نهم عن عائشة رضی الله عنها عائشة رضی الله عنها فرمای ان امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی ان امرأة تلبس النعل چې ویشزی د نارینه رقم چپلی د نارینه غوندي چمپلان پښه کول قالت نو دی ورته لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجلة من النساء چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه پښه لعنت ویلی چې هغه د شذو ده او د نارینه پر کم چمپله پښه کړي مطلب دا چې په هر شي کې نارینه او شذ الله تعالی سره جلا کړی دي نارینه ته د شذ سره مشابهت کول او شذ ته د نارینه سره مشابهت کول قطعی حرام او د لعنت مستحق ګرځي عن ابن عباس رضی الله عنه لسم حدیث دی هغه مخکې حدیث امام ابو داود رحمه الله را نقل کړي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وايي قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی المخنثین من الرجال پر نارینه باندې چې ځانونه نرشديان ګرځوي المخنثین من الرجال چې ځانونه نرشديان ګرځوي والمترجلات من النساء پر هغه شذو باندې چې ځانونه نارینه ګرځوي وقال پیغمبر علیه السلام فرمایل اخرجوهم دا نارینه وباسي من بیوتکم دخلوا کورونو څخه دا وباسي دا حدیث امام بخاری رحمه الله را نقل کړي د حدیث کې پیغمبر علیه السلام مخنث الرجال هغه رجال و نارینه بللی دي چې هغه د شذو پر کم ځانونه جوړ کړي ازموږ استادو هغه بدا ویل چې دا مخنث دوه قسمه یو نرشزی حقیقی دی یو نرشزی عملی یا فعلی دی حقیقی نرشزی والهغه دی چې هغه دا د شذ پر کم هم وي د نارینه پر کم هم او یو هغه دی چې هغه خنارینه وي ځان یې د شذ پر کم جوړ کړي د پیکیو د نور انداز او لباس څخه چې سړی ورته وګوري نو تب ورته وایي چې دا خو بنارینه نه یو واقعه مشهوره ده چې یو ځای خلک په مرکه راغلي یو کورت او راشد ته ویلی او شذ ورته راغلی وي چې دا غلور دی موږ غواړو هغه ته دا لور نه ده دا زوی دی د لور پر کبه ځان جوړ کړي نو دا مخنث الرجال دی باندې د الله د پیغمبر لعنت دی او د دې سزا ساتل پکار ډیر باید سړی د خپل د ځان داسې ترتیب جوړ نکي چې شذ تورتي دا بعض کسان په خپل کالو لباس کې په ظاهري شکل کې بس دا کوشش کوي چې ځانونه څنګه د شذ پر کم آماده کړي ځینې کسان به داسې جوړ شوي دي چې ظاهري خلکو ته ځانونه د بزرګانو په شکل معرفي کړي لیکن یو قسم سفیدا او پودر کاری د شونډانو د پاره او د باړخوګانو د پاره او دا غره کم نور بدن هم په دې پودر باندې وعلي پر دې باندې سخت وعید راغلي دی او دا حرام عمل دی دا جایز نه دی چې یو سړی دا چمکی بعضی کسان ستز مش په وطن کې چې شکلونه داسې جوړي لنګوټه مخراده بزرګانو تړلي یو خاص قسم لنګوټه وي یو خاص قسم پودر کاری او دا د دې لپاره کاری چې خلک د دوی مخونو ته وګوري چې دا مخونه نورانی نورانیت په اعمالو کې دی په مخ کې نه دی کله مخ تو دي کله مخ سپین وي چې اعمال دي سپین وي بس جنت ته بځي زرواره دي مخ سپین وي اعمال دي خراب وي جنت ته نشي تلای دا ابو لهب مخ خرا سپینو لمبه کول لیکن د بلال حبشي مختورو په د خدای د پیغمبر د صحبت په وجه باندې الله عزوجل د سید عالم صلی الله علیه وسلم مؤذن ګرځولي نو دا د ظاهري شکل پر اړه نه لري چې دا سپین مخې دی او دا تور مخې ځکه پیغمبر علیه السلام هر احمر او اسود تراغلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په هغه شذو دیم لعنت وی چې د نارینه او پر کم د خپل لباس جوړي ځینې شذې به د نارینه او پر کم لباس جوړي حتی په ځینو ودونو کې
د نارینه خولي د نارینه پر کم کالی او پټو دا په غاړه باندې اچي پر ځان باندې اچي. وقال پیغمبر علیه السلام فرمای اخرجوهم من بیوتکم، داغه سینرشزیان چې ځانونه د شذو پر کم جوړ کړي په کورو کې اوسې په کورو کې ما پرېږدي، دا باسی د کورو. یو لسم پیغمبر علیه السلام فرمای لعن الله تعالی، الله سبحانه وتعالى لعنت ویلی دی الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلی دی الواشمات پر هغه شذو باندې چې هغه واشمات وي. واشمه هغه توای چې هغه درنجو په ذریعہ باندې په خپل مخ باندې خالونه وي، چې ستنه په لاس کې وي او یو سره انجو سره ملګری کوي چې دا بیا په بدن کې خال جوړي او غار پیدا کوي، دې ته واشمه وای. مستوشمه بیا هغه توای چې داغه کار کوي جنې، یو یې کوون کېده یو یې طلب کوون کېده، پر دې دواړو باندې د الله لعنت وي. چې مراد ورڅخه زموږ په عصر کې دغه شترونه چې جوړي دا ارشګا ورته وای کڅ ورته وای دا پکې شامل. والمتنمسات او لعنت دی د الله تعالی پر متنمسات باندې پر هغه شذو باندې چاوي خپل ورزي کښنی کوي او ورزي باریکی جوړي شاوخوا ورشتان یې کاږي، نو دا خود دا ارشګا و دغه کار دی. والمتفلجات او لعنت دی د الله تعالی په هغه شذو باندې چې هغوی د خپل غاښونه یو د بل سره لري کوي، دا په مابین کې د غاښو دغه چولې پریږدي. پیغمبر علیه السلام فرمایي للحسن د شایست د پاره چې دا کار کوي، یعنی یا دغه ورزي د شایست د پاره نری کوي، یا د خالونه وي یا د خپل غاښونه دا سره لري کوي تر څو چولې ورکی. المغیرات خلق الله، دا د الله تعالی تخلیق ته د الله جوړ ته تغییر ورکی، پر دې د خدای لعنت. د حدیث کې هغه ټول شان رااله چې سړی د خدای تخلیق ته د حسن د پاره تغییر ورکی، لکه دا اوس چې په ځینو ځایو کې دا سرجری کیږي، دا د پوستونه پرې کوي یا فزجګي یا نور کارونه کوي، دا ټول حرام اعمال دي. د خدای تخلیق ته تغییر ورکول دي، دا حرام عمل دي، جائز نه دي، لویه ګناه ده. نو دا لعنتیان کسان شو، په دې حدیثو کې دا لعنتیان کسان را نقل شوي. نو لعنت ډیره کبیره ګناه ده او الله تعالی دغه انسانانو سره سخت معامله کوي، الله دې مو ساتي. نو کچیر زموږ په کورونو کې یا په دوستانو کې داسې څوک وي چې په دغه ګناه مبتلا وي، زموږ په وسی کم از کم ویل خو مو په واسه دی باید هغوی په دې باندې خبر کو چې د الله تعالی د دې عذاب څخه خلاص توبه وباسي. نو لکه څنګه چې لعنت لویه ګناه ده او لعنت د خدای د طرفه عذاب دی، نو په احادیثو کې د دې منع هم راغلی ده چې تاسو بچاته لعنتی نه وایاست، ځکه لعنتی کې دل دا ډیره لویه ګناه ده. یعنی تاسو یو چاته دا مو وایاست چې پر تاسو دې د خدای لعنت، ځکه لعنت د خدای ستر عذاب دی، نو تاسو د مؤمن د پاره د خدای د عذاب غوښتنه مکوئ. نو په دې ارتباط باندې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کړي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایي ليس المؤمن بالطعان، مؤمن طعنه کوونکی نه، یعنی چاته د هغه پر بدو اعمال طعنه نه ورکی. کله یو چاته ګناه سوی ونه دی دا نور توایش ته هغه یا پلاني ګناه چې کړی ته هغه یا پلاني کار چې کړیو. مؤمن طعان نه وي، چاته طعنه نه ورکی. د ایمان د علامه ده، باید څوک چاته د چا پر عیب طعنه ورنکي. ول انسان خپل ډیر عیوب څخه ډک دی، د دې پر ځای چې د نور عیبونه لټوي خپل عیب دی ولټي. ولا باللعان، او مؤمن لعنت هم نه وایي. یعنی د ایمان تقاضا ده چې باید پر چا لعنت و نه وایي، لعنت ډیر لوی ګناه. ولل بزی، او مؤمن فحشګوم نه وي، یعنی چا تکشنزل نه کی. ځینې کسان ډیر بد کشنزل کی، مور تکشنزل کی، وړونو ته کی، پلار ته کی، او دا په هغه وخت کې چې درد ورسي. لیکن کله چې عادي حالات وي ته به دا فکر کوي چې کاش کې مرید سوی وای شي، دا څونه لوی بزرګ دی. لیکن کله چې درد ورسي بیا شرعي حدود د شو لاندې وي، نو دا مؤمن نه دی. که مؤمن وي هسې نوم د مؤمن دی، حقيقي مؤمن نه دی.
الله پیغمبر فرمایي دا نه دی مؤمن چې هغه خلکو ته طعنا ورکي، دا نه دی مؤمن چې خلکو باندې لعنت وایي، دا نه دی مؤمن چې خلکو ته ښکنځل کوي. فحشګو مؤمن نه چې هر څومره زیات دی په تکلیف سي، زیات په تکلیف سي، نو بیا هم دی په خپل خبرو کې احتیاط کوي، داسې کلمه نه استعمالي چې هغه د چا د بې عزتي ذریعه وګرځي. امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړي. عن ابي درداء رضي الله عنه، ابو درداء رضي الله عنه د سید رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیث نقل کړي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه واوریدل چې هغه مبارک فرمایله: ان العبد اذا لعن شيئا، یو بندک چې کله پر یو شی باندې لعنت وایي، یا یو زوی پر پلار باندې، یا پلار پر زوی، یا مور پر اولاد باندې، یا یو ښځه پر کوم نارینه یا کوم ښځې باندې، یا یو نارینه پر کوم سړی یا ښځه باندې لعنت وایي، نو ان العبد اذا لعن شيئا، چې کله پر یو شی لعنت وایي، نو صعدت اللعنه الى السماء، نو دا لعنت اسمان ته پورته شي، دا لعنت اسمان ته پورته شي. فتغلق ابواب السماء دونها، نو د دو مخته د اسمان دروازې بندې شي، بس اسمان ته نه پریږدي. نو الته چې بندې شي، ثم تهبط الى الارض، بیا دا لعنت مځکې ته راشوه کړل شي. فتغلق ابوابها دونها، نو د مځکې دروازې هم پر مخ باندې بندې کړل شي، په دا مځکه کې بیا دا نه پرېښودل کېږي. ثم تأخذوا يمينا وشمالا، بیا دغه د لعنت کلمه یو واري رسته طرف ته ځي، بیا شمال او رسته او چپه طرف ته ولاړ شي. فاذا لم تجد مساغا، هر کله چې دغه د لعنت کلمې د خپل قرار د پاره ځای پیدا نه کوي، نه په اسمان کې، نه په مځکه کې، نه په راسته طرف کې او نه په چپه طرف کې، نو رجعت الى الذي لعن، نو دا کلمه راسي هغه چاته چې پر هغه باندې لعنت ویل شوی. فإن كان لذلك اهلا، که هغه څوک چې د لعنت کلمه ورته کارولې ده، که هغه د دې لعنت د کلمې اهلو، نو دا کلمه هغه ته ورسي پر پیټ شي، نو بل ځای خو نه لري، دا غي ځای شي. و الا کشیر هغه د دې کلمې اهل نو رجعت الى قائلها، نو دا کلمه ویونکي ته بیرته راشي، ځکه په ټول اسمانونو او مځکو کې ځای نه لري، یا به پر هغه چا چې د لعنت پر ویل دی پر هغه پیټیږي، کاغه اهل نو بیرته به پر د باندې راځي. نو دا سړی خپل ځان په لوی لاس د خدای د لعنت مستحق وګرځاو. څومره خطرناکه مسله ده، او دا شذي او ځینې نارینه په دې کې سخت ډیر به احتیاط وي. عن ابن عباس رضی الله عنه، حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا حدیث نقل کړی دی، امخ کې حدیث ابو داود نقل کړی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي ان رجلا نازعته الريح ارداءه، ويو کسو بعد پټوجنی وګرځاو، بعد پټوجنی وګرځاو، فلعنها، د بعد ته لعنت وای، یعنی بعد ته بد کلمه استعمال. دا د لعنت کلمه یوازې د لعنت الفاظ نه دي، بلکې ښنځل چاته کول دام د لعنت په حکم کې راځي. یو چاته دی غلطه کلمه استعمال کړه، که هغه د دې کلمې اهل نو، دا پرته راځي، نو دې بعد ته ښنځل وکړه، لعنت یې باندې وای. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل: لا تلعنها، پر بعد لعنت موایا، بعد تک ښنځل مکوه، فانها ماموره من الله تعالی، ځکه دا د خدای له طرفه امر شوی دی، دا د الله تعالی د طرفه امر شوی دی، هغه ته دا امر شوی دی چې تا پټو ستاسو وګرځي، تخپل ګناهونو ته متوجه سه چې تا کې کوم غلطی ده، چې خدای عزوجل بعد ته دا امر کړی چې تا پټو ستاسو است. وانه من لعن شيئا، او پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې شان د دې چې کچا پر کوم شی باندې لعنت وای، ليس له باهل، او هغه د دې لعنت اهل نو، لکه تاج پر باد باندې وای، نو رجعت اللعنه علیه، نو دا لعنت پر د باندې راګرځي، نو لعنت پر د باندې دوباره راګرځي، مطلب دا چې تملعن ګرځي، هغه ته لعنت موای. دا امام ترمذی رحمه الله دا حدیث را نقل کړي. نو دا د لعنتیانو په ارتباط احادیث دي. زموږ د فقه مشهور کتاب شامل کلی دي چې پر هغه چا باندې چې مؤمن وي د لعنت ویل حرام دي، پر مؤمن به څوک لعنت نه وایي، او بل پر کافر معین باندې، پر ښکارا کافر باندې
پر هغه باندې لعنت روانه دي. که مثلا یو کافر وي او په نامه باندې خلق پیژني د لعنت کلمه به سړی نور تکاري ولې کېدل ایسي ممکنه د ایمان راوړي او بیا بستا د لعنت کلمه جایز نه. او که یو سړی پر کفر باندې یقیني مړو او کفر یقیني لکه ابو لهب سو یا مثلا ابو جهل سو یا نور کافران سو نو که پر کفر یقیني مړو د لعنت کلمه ورته ویل دا پروا نه لري هغه ته جائز ده. لکه موږ چې وایو ابو لهب لعن الله علیه یا دې تور. او کچیر یو څوک پر کفر یې مرګ یقیني نو بیا پر هغه باندې لعنت ویل جائز نه دي. دا همدغه علماء پر یزید باندې لعنت ویل منع کړی دي چې د یزید د نه معلومه چې په ایمان مړ دي که په کفر باندې ظاهرا خو مؤمن وو ولو که دا دونه لوی ګناه کړی د فاسق وو لیکن دا کلمه ورته جائز نه. او دا رقم پر عام کافرانو باندې چې مشخص نه د لعنت کلمه پروا نه لري. د مثال په توګه سړی دا وایي چې لعنت الله علی الکافرین او یا پر ظالمانو باندې سړی وایي چې لعنت الله علی الظالمین چې مشخص نه وي دا پروا نه لري. الله دې موږ تاسو ته د صالح اعمال توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.